نو 1967 د سنې پیدایش او پرایمري سکول چې دوم دریم پورې سبق ویلی بیا چې کومه ده خو د کلي مدرسې چې مولانا میرجان صاحب مولانا ظاهر شاه صاحب سره سبق ویلی هغه نه بعد هلته چونکې بیا د دارالهدل چې موږ په کوړي شه سبق ویلی یا کوړي او مینه ورسره کوړه خټک ته لاړلی هغه ورته ویل چې یاره داسې وکته وړو کتابو لپاره لاړ صاحب پیزو ته نو راغلی پیزو چې داخله وکړه 3 درجې وویلې څلورمې درجې چې میاشتې راوله ډایرکټ راولو چې ډډ کلي ته دلته مولانا نصیب خان صاحب والا دې وبخښي او استاد نو هغه ته چې کومه ده راللو زه چوتي شوم د څلورمه درجه وه 5مې درجې ته ډایرکټ لاړلی کوړه خټک بیا راغلی چراډ ته بیا تکمیل او 14مه درجه کمه دوره بیا دلته کوڼه خونزاده صاحب مشهور هغه محدث و د هغه نه یې وویله دورې حدیث بیا د مفتي فرید صاحب دامت برکاتهم او دا چې کوم د کوړه خټک کبارو اساتذه کرامو د هغوی نه یې دورې حدیث وویلی بیا افتاح هلته وکړه مفتي سیف الله کاني صاحب سره او دارنګې د شیخ حسن جان صاحب سره او تفسیر د قاضي فضل الله صاحب سره ویل او سپیشل نور هم مختلفو ځایونو چلو بیا د هغه نه بعد یو څلور کسان هلته تلو حیدرآباد ته هلته چې کوم ویسي و غلام مصطفی قاسمي صاحب چې هغه د عبیدالله سیندي صاحب ډایرکټ شاګرد و مولانا صاحب هغوی ته ورنه د څلورو کسانو سیاسي تربیت چې په هغې کې د سیندي صاحب کتابونه د شاه صاحب کتابونه او د سیاسي چې څومره فلسفي دي د شاه صاحب فلسفه دا هغوی ډایرکټ د غلام مصطفی قاسمي صاحب نه ویلی وه غلام مصطفی قاسمي صاحب د سیندي صاحب ډایرکټ شاګرد نو دی د سیندي صاحب په یوې وستې سره شاګرد پاته شوی د مفتي صاحب دا د پاکستان په هغو علماو چې دا نسبت ډېرو کمو خلکو ته میلاو ما خو مشر هم و استاز مې هم و مربي مې هم و د ژوند ټولې طریقې راوښولې یوه طریقه پاته و د مرګ ولغه راوښوله نو ملټي ډایمنشنل همه جهت انسان و خودداري و پکښې یو ورته بیا چې ویل چې دا کار یې کولو ده بیا وروسته راتګ یې د په ډکشنرۍ کښې دا لفظ نه و چې زه به وروسته رواز ګیر لګوم دا کار یې بلکل نه ده کړی په غریبۍ کښې کپړه به یوه په مردان شه پرته وه بیا زه به یې پرېږدملو په کوړه خټک شه دی به لاړلی 10 ورځې به نه و میاشت به نه و چارې تللی تر چتراله پورې مې جیټۍ دوره وکړه کراچۍ ته لاړو کویټې ته لاړو سوات ته لاړو د سوات بعضي ملګري کله کله راشي هغه د جمعیت طلبه اسلام د وختو د کیسې راته کوي چې په د غره به داسې وختلو په بل لورې به واوښتو یو کور به وره به غلو چې مفتي صاحب دغسې ته موږ راغلي نو داسې د محنت نه ډک ژوند داسې د الله بروسه او توکل چې په دغسې ما کتلی ده لکه دا یې نه ویل چې زه به له چا نه غوښتنه وکړم دا د سوچ نه و دا د ملګرو ډېرې خبرې بار وکړې ما سوچ ورته کړ خو په حیثیت ما د سره ډېر انتهایي نږدې ژوند راغلی ده دومره نږدې ژوند چې لکه یو 1988 نه تر اوسه پورې داسې سره راغلي بس د سیاست ته چې مخ راواړولی ځکه چې دی خو مفتي صاحب علم یې هم کولی سیاست تاسو په هغه ټایم ورسره وابسته سیاست خو داسې و چې دی سټوډنټ لایف چې په سیاست راغلی و دی په څلورمې درجې کښې چې د بنو تحصیل هلته خو بنو هلکې یوه ضلع وه د تحصیل بنو صدر جوړ شو بیا د صوبې نایب صدر جوړ شو د صوبې جاینټ سیکرټري جوړ شو اخر چې د صوبې صدر جوړ شولی په مرکزي سطحې باندې و دا ورسره نو دا د سټوډنټ لایف نه دی په پالیټکس کښې راګیا و بیا چې کله جمعیت علما ته راغلی نو په خپله واقعه بیانوله چې زه حیران و چې اوس پسه کوم حضور اکرم صلی الله علیه وسلم مې په خوب وکتلی داسې زه په یو کټ مې ډډه والی ده په بل کټ باندې د ډډه والی ده 2 اشارې راته وکړلې چې یو جمعیت علما او بل چې کومه ده درس تدریس تر اخره پورې دغسې سره د ځان وتړلی دغسې یا به تفسیر کولی یا به چې کومه د مدرسې کښې سبق ښولی د دنیا عجیبه شاګردانو یو دنیا ورسره بل پروټوکول او تکلف دې نه دی الرجي وه بلکل ورته دا به که د ډېر نږدو ملګری راوکړه نو دومره بد به پرې لګېدلی دلته به خوند دا ورکولی چې شاګردانو سره به ناستو کټایي به یې کوله ترکاري به یې پخوله شاګرد به ورته ناستو د بچا ورته پخوله نو نورې به ډېرې کیسې دي چې د ژوند والی هغه خو موږ یې خاطر شي نو سره راوستولی یو محنت ته بس د قبولیت دعا ورته کوو چې الله رب العزت د هغه دنیا هم ښکلې کړي او په دغه دنیا کښې د برکاتو نه الله موږ محروم نه کړي او د دغو ټولو ملګرو موږ ډېر د زړه د تل نه شکریا ادا کوو چې دوی موږ ته عزت راکړلی دوی موږ ته راغلو موږ یې درانه کړلو دا موږ چې نن داسې ناست یو دا سانحه د برداشت کولو نه ده دا د دغو ملګرو حوصله موږ سره ده د ملګرو حوصله ده او موږ دا ناست یو موږ ولاړ یو موږ ګرځو موږ ملګرو ته حوصله وه څو بچیان دي او پېښور کښې کور د چې 2 ودونه دي اولنۍ واده نه د داسې کومه ده 2 بچیان وي هغه واده دي دواړه هغه په کلي کښې واده دي
دوه واده مو ورته وکړلی هغې نه یو بچی د محمد په دا امانت موږ سره پاته سولی او موږ د سوال کوو د ملګرو نه چې موږ ته دعاګانې کوي چې په هغې کښې د خیانت توفیق رانکړي چې خیانت پکښې ونه کړو چې د ده کوم ارمان و زه ورسره وم د خانه کعبې مخې ته داسې ودرولی داسې ورته ونیولی چې یا الله نه چې کومه د ډاکټر جوړوم نه انجینیر جوړوم نه خان جوړوم نه منسټر جوړوم په خپل درس یې قبول کړه نه بس عالم یې جوړ کړه فقیه یې جوړ کړه محدث یې جوړ کړه نو د موږ کوشش به دغه چې موږ ته یو ورته موږ په وس شي نو انشاءالله کوشش به مو دی چې د ده په امیدونو باندې پوره رایسو ډیره مننه اعلی عزت بیا یې ورته د ملګرو ډیره زیاته مننه کوو چې ډیر لرو علاقو نه راغلي د دوی موږ د دې احسان موږ بدله نسو ورکولی صرف دعا ورته کولی سو چې الله مو ډیر عزتمند کوو د مفتی صاحب په باره کې به صرف دومره ووایم کون کہتا ہے مر گیا مفتی پہلے نظروں میں بستا تھا اب دلوں میں اتر گیا مفتی